د دې نوجوانانو لپاره یو خبره کوم دا چا چې دا مصیبت اغستی او په دې ټچ موبایل باندې نسکور پراتی د دې لپاره یو خبره بیا په دې نه بعد درېم موضوع چېړم تنګ شوي خو نه جواب رانغی دا چې زمونږ ستاسې کوم نوجوانان دي چې د قرآن دپاره موږ سره ټیم نشته او په دې اوږدو شپو د جمې کې خوشحالېږو ورته په کمبله کې سر نه باسو او هینفري په دې غوږ کې تو کو او بیا مو بس واک خپل دی بیا مو چې زړه څه غواړي په دې موبایل کې ځان ته راولو او بیا ګورو یې او چا له کمنټ کې لیکل کوو چا له هغه څوک ورکوو څه ګوته لګول دي که څه بلا او چا ته شعرګول دي هغې ته صرف دومره ویم چې ستا دا سترګې چې ماسخوتن پټېږي په ایمان وایه آخري شیز کم یو شیز دی چې ستا په آخري نظر لګي دا موبایل دی او چې سهار د سترګې غړېږي په ایمان وایه په دې موبایل غړېږي که نه غړېږي چې لومبې هغه شیز چې ستا په نظر لګي موبایل دی او آخري هغه شیز چې ستا سترګې پټېږي هغه موبایل دی چې په هغې ستا نظر لګي هسې که یو شپه ستا دا سترګې دقسې پټې پاتې شوې او په دې خوب کې د روح لاړه او بیا درته دا سترګې فرشتې په دې قبر کې وغوړېدل ته وایي چې پاسه مر ربک وایه رب دې څوک دی څه زبردست خوند به وکړي نو نور څه نه وایم څه زبردست خوند به وکړي نو چې دا د شپې دې فرنټ کتلي فلمونه دې کتلي ګانې دې کتلي ټیک ټاک دې کتلي او په دغه موبایل کې دې ګیمونه کړي ټوله شپه د خدای قهر او لعنت په تا راورېدلی او دا سترګې دې په دغه لعنت کې پټې کړي او سحر درته فرشتې په قبر کې وایي چې وټو مر ربک رب څوک دی وایه څه جواب به ورکړي دا فکر در سره نشته زمونږ والد صرف څه مریدانو په دې اشنغرۍ کې پېښور اشنغرۍ کې یو ورځ هغې راغلل باچا صاحب مبارک سره کېناست الله دې د ټولو مشرانو سره درجې بلند کړي زمونږ والد صاحب ورته ویل هغه ادي مو څنګه ده وایي قربان خو وفات شوی د باچا صاحب مبارک ورته ویل کله وایي قربان دا دومره ورځې شوې هفته یا میاشت باچا صاحب مبارک ورته ویل څه بیماره وایي نه قربان جګه جوړه وه مازدیګر ښځو کور جارو کو فرش جارو کو پرې ووالي صفایي کو بې واچولې کمرې نه میز راویستو په هغې رومالو غوړو ټلویزیون یې پې کېښو ماسخوتن یې هغه قسم په خدای د هغې الفاظ ده وایي ماسخوتن یې ښه په بسم الله ډرامه وکته او بس کټ کې پرته وه په بسم الله ډرامه وکته او بیا وده شوه سهار چې موږ راغلو موږ ورته چې امجي پاسه امجي وفات وه باچا صاحب بېګا چکه جوړه وه ډرامه یې وکته او سهار وفات و باچا صاحب مبارک ورته بس د مړو نیکي بیانوئ بدې مه بیانوئ ډرامې وکړه او بیا په بسم الله وفات شوه اصل درته یم چې دا ته پکې څه ګوري او دا وګوري او سهار دې په بسم الله خلکو جنازې ته را روان وي څه زبردست خوند به وکړي نو زموږ ستا په دې ژوند کې زما دا خبرې د زړه د درد نه دي زما تربور نه چې زه به ستا انسلټ کوم او ستا بېعزتي به کوم او تا به خفه کوم او رسوا کوم به زه د خپل درد درته بیانوم دا لږ واوره زموږ ستا په دې ژوند کې موږ به د څومره علماو بیانات اورېدلي لږ که ډېر جواب راکوئ په دې طرف والا ولې جواب نه راکوئ جواب راکوئ ډېر بیانات به مو اورېدلي په ټلویزیون باندې په ریډیو باندې په دې موبایلو باندې د کیسټو نه د ټیپ ریکارډ نه د جمعې تقاریر په مقبره کې په میلاد کې بلا علماو بیانات به مو اورېدلي د کلي د عالم د بهرني عالم د کشرانو ولکانو د سپینګیرو علماو د واعظینو د خطیبانو د خدای د دوستانو ډېرې خبرې به موږ ورتاسې اورېدلي خو په ایمان څه وایه په تا چېرته د یو عالم بیان اثر وکړو جواب رانغی اثر در باندې وشو نه څومره د قرآن راته څو څو ځل په ژوند کې بیان شو د الحمد نتر والناسه په موږ اثر وشو نه حدیث راته بیانېږي اثر وشو نه د خلکو د مرګ خبرې د جنازې اعلان د هغې چې کوم دی د جنازه کې شریک کېدل د خلکو په قبر سترګې لګېدل په موږ سره اثر وشو نه د آخرت خبرې اورو د زرکډن خبرې اورو د قبر خبرې اورو د پرسویرات خبرې اورو د میزان خبرې اورو د جهنم خبرې اورو په موږ اثر وشو نه ولې اثر نه کېږي آیا په قرآن کې اثر نشته آیا په حدیث کې اثر نشته آیا د علماو په خوله کې اثر شته پکې په موږ ته ولې اثر نه کوي په موږ ځکه اثر نه کوي چې موږ د ځان نه غوړ منګي جوړ کړي په غوړ منګي رنګ کېږي په اوچ کاڼي جوکه لګي موږ ځان نه اوچ کاڼي جوړ کړ غوړ منګي مو ځان نه جوړ کړ د مولانا قاري انوار الحق صاحب سره دا ماشومان لږې ورځې کېناسته ته ګوره سمې فرشتې ښکارېږي که نه ښکارېږي
د مجلس او د خبرې اثر په دې باندې شو کو نه شو په مو تا ولې نه کېږي زما استاد زندگی به کله بدلېږي مونږ ته رب کریم دا هدایت کله نصیب کوي